بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والمستحاذة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى. نما ویلیو چې دلته راته د استحاذې احکام بیانوي. مخکې د هیدو احکام د دې په مقابله کې زیاتو څه کې مخکې ذکر کړل، اوس د دې بیانوي، ورپسې فصل کې به راته د نفاس بیانوي. او دلته چې کوم حکم بیان شوی دی نو ما تاسو ویل صرف د استحاذې نه دی، بلکې دا د استحاذې په حکم کې چې څوک دی معذور ورته ویل کېږي د ټولو دی. او قدرت مولا دوه مسلې ذکر کړي دي. یوه مسله ولدا ذکر کړي چې دیو دی وخت ته اودس کوي، په دغه اودس باندې ټول هغه کارونه کولی شي چې کوم بیا اودس نه کېږي، اگر چې دغه عذر ورته بار بار پیش راځي دي اودس به باقي. دویم چې کله بل وخت داخل شو دا ووتلو به اودس ماتېږي. قدرت مولا دا دوه خبرې ذکر کړي، صاحب دی هدایت بیانوي. نو راځئ ما تاسو ته ویل چې اول د معذور تعریف کوو. معذور چاته وایي؟ د دوه قسمه تعریف دی. یو ابتداءً معذوره جوړېدو دپاره تعریف دی، یو معذوره پاتې کېدو دپاره بقای عذر دپاره تعریف دی. هغه خپل کتاب ول اخره کې کړی دی. بره ګورئ، ابتداءً معذوره سړی کله جوړېږي تعریف یې دا دی. یو سړی دی هغه ته دومره ټیم نه میلاویږي یا زنانه ده چې هغه اودس وکړي او په دغه اودس باندې مونځ وکړي او په دغه وخت کې د اودس نه پسې چې کله مونځ کوو درمیان کې دی ورته دغه حدث را نشي، دومره ټیم ورته نه میلاویږي. مثال یو سړی دی د پوزې نه وینه راځي، دومره تسلسل سره راځي چې دومره ټیم ورته نه میلاویږي چې اودس وکړي او فرض مونځ وکړي او د پوزې وینه دی ولاړی، نه میلاویږي، بلکې په دې مونځ کې یا په دې اودس کې بار بار راځي. او به چې کله دا عذر ټول وخت ونیسي، پوره وخت ونیسي، پوره وخت، دا جمله ډېره اهمه ده ښه، اله به دا معذوره جوړ شي. او که پوره وخت یې ونه نیولو نو بیا معذوره نه دی. زه به یو مثال سره ویم، علامه شامي ذکر کړی، تاسو له غوږ شئ. ماسپښین ټیم داخلېږي 1 بجه بالفرض، ماسپښین ټیم وځي 4 بجې بالفرض. یو سړی 2 بجې باندې ګورم ماسپښین ټیم شروع شوی، 2 بجې پوزه نوینه روانه شوه او داسې مسلسل روانه ده، کوم ځای زخمی شو وینه دې روانه ده، داسې مسلسل چې ټیم ورته نه میلاویږي. دومره چې اودس وکړي مونځ وکړي او وینه دې ولاړی نه میلاویږي، نو به ګوره 2 بجې وکړو. نو بس دا دته حکم دارې چې لا اوس اودس مه کوه، اوس مونځ مه کوه، اخیر یې ته واړوه. نو ما ویل مونځ 100 بجې قضا کېږي 4 بجې، نو 10 منټه کم ته واړوه. که ودرېدله وینه ډېره ښه ده، اودس به وکړي مونځ به وکړي. که ونه درېدله بیخي 10 منټه پاتې دي مونځ باقي قضا کېږي، نو اوس اودس وکړه مونځ وکړه، وینه که روانه دي. ورېږله معذوره نه دی جوړ شوی ښه. معذوره چاته وایي؟ ما پکې یو ټکې اخیره کې ویلو چې پوره وخت به تېر شي، د باندې پوره وخت لا نه دی تېر، دا خو د 2 بجو نه مریض شوی دی، پوره وخت خو د 1 نه شروع شوی و. نو اوس مخکې ده مازدیګر ټیم رالی، مازدیګر ټیم رالی، نو مازدیګر کې هم دی لامون نه کوي، اخر ته دی انتظار وکړي، کېدای شي وینه ودرېږي او 10 وکړه مونځ وکړه، دې سوچ باندې دی اخر ته انتظار وکړي. نو که اخر رالی او دغه شان شوي وینه ولاړه وه او 10 به م وکړي مونځ به م وکړي، هغه زوړ به م را وګرځي، هغه هم نه دی شوی، خو معذوره نه و. ځکه چاته وایي چې پوره وخت به تېر شي، ما لا نه دی تېر شوی، هغه نیم و. ها که چېرې مازدیګر ټیم کې هم ټیم میلاو نه شو چې وینه دې ودرېږي، بیخي تسلسل سره ټول مازدیګر ټیم هم تېر شو، ماښام داخل شو، نو اوس پته ولګېده چې اول نه معذوره و د 2 بجو نه، هغه ماسپښین هم بیا ټیک دی. تاسو پوه شولئ؟ نو دا تعریف د معذوره و په کوم صورت کې؟ ابتداءً. بل معذوره به کله باقي پاتې مخصوصن ټیم کې، سبا له سهار له سبا له ماسپښین لاغې کې بیا چې په ټول ټیم کې یو پیرم وینه راتله، یو سیکنډ له یو منټ له کنه هم معذوره دی. بس نو وجود د عذر دپاره یو پیر وینه هم کافي ده، او ارتفاع د عذر دپاره بیا ضروري دا ده که نه چې یو ټیم د مون تیر شي او یو پیرم دغه عذر را نه شي، دغه حدث دغه وینه بیا ووایي چې هلکه معذورتوب نه ووتلو. نورې خبرې اسانې دي، دقه شی ګرانو، پوه شوئ؟ تاسو څه لږ وګورئ. اول حکم مې ولا بیان کړی که نه، هر وخت ته دي اودس کوي. وګورئ، والمستحاذة هغه ښځه چې استحاذې وي، ومن او هغه کس به سلس البول چې هغه تسلسل بول بار بار څاڅکي د متیازو تیزي
والرعاف الدائم ومن به الرعاف الدائم وغس چې دا غوینه د پوزینه مسلسل دایمي رواني والجرح ومن به الجرح وغس چې باغ زخم وی الذي لا يرقو دا زخم چې هغه کی وینه نه ودرېږي لا يسكنو حکم يتوزعون لوقت كل صلاه حکم ادارے 14 بکی وقت دهر منصف يصلون بذلك الوضوء او 10 مند بکی بدغه او 10 باندې فی الوقت کم وقت ته 14 کړي بدغه وقت کی ما شاء اغه چې دی خو خشری دی معذورو چې شي خوښ شي فرایض هم په کولې شي نوافل هم کولې شي فرایض کې ادا هم کولې شي قضا هم کولې شي نظر منلې د مونږ هم کولې شي واجب دي سنت نفل ټول کولې شي اگر چې وینه روانه دي امام شافعی رحم الله وی اکبر وګورئ وقت لباودس نه کوي چاله به نه کوي کوم منځ د بار 14 کول غواړي غمون لبه کوي نتیجه دا ہے مازیګر مون د بار 14 کوي ماسپیکیم یاد کې ماسپیکیم مون د بار 14 کوي څنګه چې ماسپیکیم مون څه ټیم کولو د کډنګ کې 14 وکی څنګه چې مون وکړلو فرض او 10 واپس مات امنګ وایو 10 بچاره بار کوي وخت د بار ماسپیکیم ټیم لیدو کې ټیم کې چې ترڅو ټیم باقی او 10 لاشتا هغه وینا چې فرض ادا کړلو کم د بار 14 کړي مون چې هغه ادا شو 10 ختم نو هغه وای او 10 بکی منزله امنګ وای او 10 بکی وقت لا فرق باندې پوه شو وقال امام شافعي رحم الله فرمایي تتوزع المستحاضه مستحاضه باودس کی لكل مكتوبه هر فرض من لا لقول عليه السلام دلیل دا غره بار د نبی عليه السلام قول له ابن ماجه روایت کړي المستحاضه چې دا تتوزع او د سبقي لكل صلاه هر مند پر غره منځ ویلې صلاه وخت نه دی ویلې دای نقلی دلیل شو عقلی دلیل وګورئ لکه ما ته متوجه شي بارا ولې سه ور وینه روانه ده او به وای چې او د سشته حالن کې وینه چې روانه استحاضی وینه ده نو د سبقي باندې کې دي شي به وای چې او د سبقي دي نو معلومیږي د بقای او د بنا بر ضرورت ده بنا بر الضرورات تبيح المحظورات بلکې ما درته ویلي د غشپاله سمې ماده نه الامر اذا ضاق اتسع او بل المشقه تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال الضرورات تبيح المحظورات ضرورت دې بس محظور شی به او د سمون اغم جائز او ورپسې وشتمه ماده ده الضرورت تقدر بقدرها ضرورت خو بقدر ضرورت وي نو یو مون د بار ضرورت فرضي منځغه وکړو کنه ضرورت ختم نو قسم ختمه د زمنګ مادو کې ورپسې ماده د دويشتمه ما جاز لعذر بطلب زواله تمسي چې بنا بروزر جایز وی کنه چې عذر ختم شي غشم څه شي ختم شي نو عذر دا چې فرض منځ کو نه فرض منځ یو کو قصه ختم شو نه بس هغه او د سم څه شو ختم شو دا څه کوي امام شافعي رحمه الله ګوره یو تا ولئن اعتبار طهارتها اعتبار ورکول د دې خزي طهارت ته چې دا خزه پاودس کې دا ضرورت اداء المکتوبه دا بده بنا و چې ادا د مکتوب فرض منځ کې د دې ضرورت د وجنوا نفلا تبقى بعد الفراغ منها نو دغه طهارت به باقی نه پاتې کیږي بس ته نه شي فراغت دغه مکتوبین راشي کزه د مکتوبین فارغه شوله به ضرورت هم نور ختم شو چې ختم شو کنه او دسم ختم من د بار دلیل قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د المستحاضه مستحاضه خزه شدا تتوزع لوقت كل صلاه سی ویلی دي لوقت ویلی دي ها نو دلته تاسو لږ متوجه شئ الت لكل صلاتين الت دو احتمالو دام کې دي شوا چې صلات نه دي صلات مراد وی لكل صلاتين هر منصت چې امام شافعي رحم الله وای او دام کې د شول شلام د بار د وقت وی معنا به کې لوقت كل صلات وا نغی کې دواړه احتمالو او زمونږ غي کې لوقت صفا وقت راغلي دي مصرح دي پیږي پی او قانون دار چې محتمل به حمل وي په مصرح باندې محتمل به حمل وي بچا محکم باندې زمونږ هغه محکم دی وغه محتمل او بدی باندې به حمل شي خپل بیان کوي ګوري اول مراد بالاول اول کوم حدیث امام شافعي رحم الله روایت کړي وغه کې وقت مراد دی دلیل لام چې د پاره د وخت راځي کنه لئن اللام چې تستعار دا عاریتن راوړل کیږي لوقت مجازن راوړل کیږي د وخت د پاره یقال ویلکی یا رب وی آتیک علی صلاه الظهر استاخوته اعظم لوقت صلاه الظهر
من نه یادې وخت یادې دغه شان نبی له سلام هم ذکر کړی قران کې بیان شوی اقیم الصلاه لدلوګ لوقت دلوګ الشمس هم د بار د وخت دی ای وختها بل وجه وره تاسو لږ متوجه شئ ملي سي وقت چې دی په زید ادا ولاړ دی وقت په زید یعنی د فرض منځ په ځای ولاړ دی نو د فرض څوک چې د بل په ځای ودرېږي قاعده د دغه حکم علی من قام مقام الغیر فله حکم الغیر نو وقت ولاړ دی په ځای د فرض منځ نو د فرض منځ حکم به د چام شي د وخت هم شي د چام شي نو فرض منځ د پاره او دس کول لیکنه د غیب ځای څوک ولاړ دی وخت نو د چا د پاره او دس کول وخت د پاره خپل وی ګوره ولئن الوقت دی اقیمه دا ولال دی په مقام د ادا باندې په مقام د فرض منځ باندې ولی ولال دی تیسیر نه سانتیا د پاره یار چا د پاره چې ښه سانتیا راشي نو فیدار الحكم علیه نو دایر به حکم په وخت باندې زما په دې خیره خپ دې مسله پوه شوي ما ول وخت ولال دی په زید چا د منځ تاسو نه پوهیږئ پیدا ته خبران دلک جواب را کوي وخت د چا په ځای ولال دی منځ په ځای باندې سره بارا اسانتیا ده پاره نو کوم حکم چې د منځ دی منځ لا او دس کول دی دا حکم د منځ دی امام شافعي رحمه الله حدیث سره ثابت کړه دا حکم به د چام شي څوک چې د منځ په ځای ولاړ څوک وخت اوسم پوه نه شوي اصل کې به معذور اسانتیا را وصل دي لاندې قاعده لیکل شيء اذا قام مقام الشيء اخر كان المنظور اليه ذلك الشيء وګورئ المسألة مثلثة الأقوال وإذا خرج الوقت ما تسوي لي دو مسلې دي یو مسله کومه وا وقت د بار دی او دس کوي په دغه ودس باندې ټول هغه کارونه کولې شي کوم به او دس نه کیږي یو دا وکنه دویم مسله دا د بر ګوري اختلاف دی وکي توجه د طرفینو مسلک دا دی د چا چې په خروج وخت سره او د سماتيږي دا وخت چې څنګه خارج شو او د سمات امام ظفر رحم الله وی خروج سره نه ماتيږي دخول سره ماتيږي چې کوم د منځ وخت داخل شو به او د سماتيږي امام ابو یوسف رحم الله وی خروج سره ماتيږي او دخول سره ماتيږي سمره د اختلاف تاسو لږ متوجه شئ یو سړي لس بجې او د سوکو یو لس بجې او د سوکو د ورځې دولس بجې او د سوکو دا د کوم منځ وخت دی نه دی بالفرض یو لس بجې او د سوکو او ماسپخین وخت به یو بجې داخليږي به چې د ماسپخین وخت رااله دخولي وخت وشو دخول امام ظفر رحم الله یو د سمات شو او دس ځکه دخول وخت رااله امام ابو یوسف رحم الله وی مات شو هغه وی په دخول ماتيږي په خروج ماتيږي خو طرفین وی لانه دی مات کله ماتيږي چې د صلات فرضي منځ وخت وزي اخلانه دی وته اب کله چې ماجیګر غراشي نه رسېږي دغه شان بل مثال ووري سمره اختلاف سرمن سړی وکړلو سرمن بس به او د سوکړه دغه معذور سړی دی په دې کې د سحر منځ ټیم وته مکروه وخت تیر شو سحر منځ ټیم ختم شو نو طرفین یو د سمات چې ځکه خروج د صلات د وخت وشو امام ظفر رحم الله ویلانه دی مات دغه دخول د وخت صلات نه دی شوی او امام یوسف رحم الله وی دخول سماتیږي خروج سره لہذا خو بهر حال مات شو پوه شوي به کنه تاسو لګو ګورئ واذا خرج الوقت کله چې وقت وزي بطل وضوءهم د ټول معذور او د سمات د طرفین رایم د امام یوسف رحم الله ده ځکه غیم خروج سره وی واستأنف الوضوء دوباره باودس کې له صلات اخرى بالمندبارا وهذا عند اصحابنا الثلاثه لازم د درې وړو امامانو رائے ده امام یوسف رحم الله به ولې شامل کو اخو دواړه یادې پکې امام ظفر رحم الله یستأنفو او دس بألا نه کوي اذا دخل الوقت کله چې بل وخت داخل شي د من صرف خروج نه مثالي موضوع د خلاف فإن توزعوا او دس وکړو حين تطلع الشمس کله چې نور راخیږي اجزاهم جایز کیږي ورته کافی کیږي دیو د بارا دغه او دس حتی يذهب تر دې چې تیر شي وخت د ظهر ورې نور راختلو کنه سار مون تیر شوی سار د مونږ وخت څو تیر شوی نو داسې وکړلو په دې او د اسمانه وس ماسپخیم مونږ کولې شي کني شي نو طرفین وای کولې شي ځکه خروج خو نه راغله دخول
سره پوه شو کنه وګورئ کافي کېږي دیو دپاره اودس تر دې چې تیر شي وخت د ظهر ها ماسپښین مونځ کم ټیم دی تیر شو بس بې صحیح ده بیا به اودس مات شي وهذا عند ابي حنيفه ومحمد ما تحسب الا الاشاره الى طرفين امام ابو يوسف امام زفر رحمه الله فرمای اجزاهم دا اودس کافي کېږي حتی يدخل تر دې چې داخل شي وخت د ظهر صحیح ده کار کوي خو چې د ماسپښین ټیم داخل شو نه بس څه ته وایي اودس مات شو امام زفر رحمه الله وایي ځکه چې دخول رالی امام یوسف رحمه الله خو دخول او خروج دواړو کې وایي حاصل ادارې ما بیان کړم دی ان طهارت المعذوری طهارت د معذور چیرې تنتقض ماتیږي بخروج الوقت چې وقت اوزي توجه در چاره ده د طرفینو خدا اودس چې ماتیږي به څه ماتیږي ټول لږ بر وګورئ دا اودس ماتیږي ګورئ اودس یې وکړلو په 1 بجه او وینه ترې روانه شوله په 2 بجې او ماسپښین ټیم داخليږي په 4 بجې نو څنګه 4 بجې تېرې شولې د مازدیګر ټیم یې ما د مازدیګر مونږ داخليږي څو 4 څنګه 4 بجې شو اودس مات شو اودس کله نه مات شو کله نه چې حدث راغلی حق وخت نه مات شو هغه 2 بجې وو پوه نه شو مثال باندې اودس یې وکړو په 2 بجې لکه په یو او وینه تی خارج شوله معذوره دی ښه بقا معذوره یادو په 2 بجې او 4 بجې مازدیګر ټیم داخل شو نو اودس یې مات شو خو موږ نسبت به کله نه تکو 2 بجو هغه وخت نه مات دی نو وره بالحدث السابق زول حدث امام سيبود امام محمد رحمه الله راي عمده مفتى به ده كده الطرفين راي مفتى به ده وبدخول الوقت عند زفر رحمه الله ده دویم قول شو وبأيهما كان كخروج او كدخول ودا دریم قول شو عند ابي يوسف رحمه الله او فائدہ د اختلاف چې نه ظاهريږي الا في من مگر هغه کس کې هغه کس مبارکي توزع چې اودس وکي قبل الزوال وکي دا مې ویلو زوالنا مخکې اودس وکي كما ذكرنا بيان شو کنه یو بل صورت مشتا او قبل طلوع الشمس سار کې د نور خطلونه مخکې اودس وکړلو او به بنور را وختلو امام ظفر رحم الله و اودس نه د مد دخول نه دی شوی طرفین وی ماد خروج شولو او امام یوسف رحم الله وی ماد د ځکه خروج دوړ معنی فرید امام ظفر رحم الله د دلیل حاصل لا دی چې موږ اعتبار ورکو طهارت ته سره د دین چې د طهارت منافی موجود دی حدث وینت لل وغیرہ به موږ وایو او داس باقی دی اعتبار طهارت ل ورکو ولی ورکو د وجد حاجت د ادانه ادای صلات ته حاجت دی نو اصل علت طهارت لچی اعتبار ورکول د پار اصل کم علت دی نو هغه حاجت دی ادای صلات ته او قبل الوقت د علت نشته د وقت د داخلي دلو نه مخکي اداي صلات ته حاجت نشته نو بس ته د وجنه چې منګه طهارت له اعتبار ورکو غنشته نو طهارت له اعتبار هم نشو ورکوله به ووري اعتبار من ورکو طهارت له د وجه د حاجت د ادانه ادا ته حاجت دی او د وقت نه مخکي ادا ته حاجت نشته نو بس طهارت له اعتبار هم نشو ورکوله لزفر رحمه الله ان اعتبار الطهارت اعتبار ورکول طهارت ته چې او داس به باقی وي مع المنافي سره د دین چې منافي موجود دی حدث موجود دی وینه وغیره روانه ده وجه سره اعتبار ولي ورکو للحاجه الى الاداء ځکه ادا ته حاجت دی ولا حاجه قبل الوقت او د وقت نه مخکې چونکی حاجت ادا ته نشته نو اعتبار طهارت لور کول به هم نه نتیجه بلبر لیکل ده فلا تعتبروا اعتبار بنوي طهارت لرا قبل دخول الوقت فلا اعتبار للحاجه قبل الوقت د امام ابو یوسف رحم الله د بار دلیل هغه وی حاجت چې د اداي صلات ته هغه په وخت کې باندې یعنی اداي صلات په وخت کې کیږي د سی وایي چې حاجت ادا ته په وخت کې دی د وخت نمخ کې هم حاجت نشته د ادا ته لہذا اعتبار طهارت سره د منافي نشو ورکوله دغه شان د وخت نفس هم چونکه حاجت نشته د ادا ته نو به هم اعتبار طهارت سره د منافي نشو ورکوله ونه رسیدلې پی یعنی هغه دا خبره کوي چې طهارت من باقی ساتو سره د دینه چې منافي موجود دی د قیاس تقاضا خدا و چې او د استمات وي خو من او دسله اعتبار ورکو سره د منافاته ولی حاجت د ادا ته او ادا په وخت کې کیږي نو د وخت نه مخکې حاجت نشته طهارت له اعتبار نه ورکو او د وخت نه پس هم حاجت نشته
طهارت له اعتبار نه ورکو. ولابي يوسف رحمه الله ان الحاجه حاجت چې مقصوره دا بند علی الوقت په وقت فلا يعتبر اعتبار بنوي قبله د وقت نمخ کې ولا بعده نه د وقت نه پس. ولهما د طرفین د بار دلیل انه لابد من تقدیم الطهاره على الوقت. صاحبین طرفین وی تقدیم د طهارت په وخت باندې ضروری دی چې موږ به طهارت په وخت باندې مقدم کو وخت نمخ کې به طهارت له اعتبار ورکو. وجه دې د بار چې څنګه ټیم داخل شي چې سړی ادا کوي چې ادا ورته ممکن نه ځینې خلک وي د وخت په اول حصہ کې مونږ کوي مثلا 5 بجې د مازیګر ټیم داخليږي نو بس څنګه چې 5 بجې شي ډایرک د مازیګر په مونږ شروع کوي نو چې دا اوس ډایرک د مازیګر په مونږ شروع کوي او تاغه مخینه او دس لا اعتبار نه ورکه په دې صورت کې خود د ادا نه سي کیږي د مونږ نه سي کیږي لہذا د سی بو کو چې مخینه کوم او دس د وخت نه مخ کې دخول وقت سره دی غمات نشي غیله د اعتبار وی ځکه چې دخول وقت سره فورا د صلی ادایګي کې چې ادایګي ورته ممکن شي. نو اوري انه لابد من تقدیم الطهاره ضروری ده چې طهارت مقدم شي په وخت باندې ليتمكن من الاداء دې د بار چې دی ادا کون کی تا قدرت حاصل شي په ادا باندې کما دخل الوقت څنګه چې بس وخت داخل شي ډایرک خدا کول شي. وخروج الوقت دلیل زوال الحاجه البته د طرفین چونکه رای داوا چې په خروج وقت سره او د سماتيږي نو وی وخروج الوقت دلیل زوال الحاجه خروج د وقت داسل کې دلیل د دې خبرې چې حاجت ختم شو لہذا او دس باقی پر خودل دا بم ختم شي او دس په باقی نه پرې دوماتيږي با. وخروج الوقت هو تل د وقت چې دی دا دلیل د زوال حاجت فظهر اعتبار الحدث لہذا ظاهر بشي اعتبار ور کول به او د سیلین د په وخت د خروج د وقت کې وقت چې خارجيږي بس او دس با زیل کېږي ماتيږي با. والمراد بالوقت وقت المفروضه کله موږ شروع کې دا خبره کړې و چې د وخت نه مراد وقت مفروضه دی چې وقت مفروضه یعنی د فرض منځ وقت تیر شي البا او د سماتيږي د طرفین رایم دا ذکر کړي و چې په خروج سره او د سماتيږي خروج وقت سره. نو د خروج وقت نه کم وقت مراد دی صاحب د هدايه بیان کوي چې د طرفینو بنسبت باندې د وقت په خروج سره 14 سماتيږي نو هغه د چې مفروضه د فرض منځ وقت تیر شي کله چې د فرض منځ وقت تیر شي البا او د سماتيږي. لہذا کله نفل منځ وقت تیر شو یا د واجب منځ وقت تیر شو دی خروج وقت سره به دس نماتيږي. مثلا د چاش منځ د بار خپل وقت دی نو کداغه نفلی منځ لپاره دغه شان د اشراق او د بار خپل وقت دی نو کده دغه نفلی منځ وقت تیر شي د چاش منځ وقت تیر شي د اشراق او د منځ وقت تیر شي د سره به او د سمنګ نه ماتو چې به موږ وایو چې خروج وقت را لې ځکه د خروج وقت نه مراد د فرضي منځ وقت دی او دا خو نفلی دی هم دغه شان د اختر منځ دا واجب دی او تر زواله پورې د دې ټیم وي نو کې وسلی اختر منځ تا او د سوکړلو په دغه او د سماسپخیم منځ کول شي ځکه خروج وقت را لې خو د واجب منځ خروج را لې د واجب منځ کوم وخت دی دا غي خروج را لې د فرضي منځ د وخت خروج نه دی راغلی. والمراد بالوقت مراد په وخت سره وقت المفروضه هغه وخت دی چې کوم د فرضي منځ دی نه د واجب منځ وخت او نه د نفل. لہذا حتى لو توزع یو سړی دی او د سی وکړلو لو توزع المعذور معذور او د وکړلو لصلاه العيد د پاره له در پاره جایز ده يصلي الظهر چې دا منځو کې د ماسفخین به په دی او د باندې کول شي عندما د طرفینو بنسبت باندې او د صحیح رائے ده د طرفینو رائے اسم راجح ده او پاغي کې به دا رائے چې وخت نه مراد وخت مفروضه د فرضي منځ وخت دی هم دغه رائے ده دغه صحیح ده لأن بمنزله صلاه الضحى ځکه دا د صلات د عید چې دی دا په منزله د صلات الضحى دی او صلات الضحى تیرېدل سره د صلات الضحى د وخت تیرېدل سره او د سماتيږي
نو د اختر منز وقت تیرېدلو سره به هم اودس نه ماتېږي. ولو توضأ مرة بالمثال اتفاقي یو سړی د ماسپښین منځ یې وکړلو معذور دی معذور ماسپښین منځ دپاره یې اودس وکړو ماسپښین منځ یې وکړلو بیا د ماسپښین په ټیم کې اودس وکړلو د مازدیګر منځ دپاره او بیا ماسپښین ټیم خارج شو مازدیګر ټیم داخل شو په دغه زوړ اودس باندې کومې چې ماسپښین ټیم کې کړی اگر چې د مازدیګر منځ دپاره یې کړی مازدیګر منځ پرې نشي کولی ځکه فرضي منځ وقت چې وخت تیر شو چې هغه د ماسپښین وقت دی ماسپښین وقت د فرضي منځ دی که نه نو په دې تېرېدلو سره اودس ته د مات شو مازدیګر منځ پرې نشي کولی. ولو توضأ که یو سړی اودس وکړي مرتن یو پیرا د ظهر دپاره فی وخت یې په خپل وقت د ظهر کې و اخرى او بل اودس وکړي فيه هم د دغه ظهر په وقت کې د عصر منځ دپاره فعنده ما د طرفینو په نسبت باندې لیس له دې کس له نه د جایز دې قسم معذوره لره ان یصلي العصر چې عصر منځ وکړي به هم په دغه اودس باندې وجه لانتقاد ځکه دا اودس خو مات شو بخروج وقت المفروض هغه دا چې خارج شو هغه وخت چې کوم د فرضي منځ وقت او د ماسپښین خارج شو. والمستحاضه دلته تعریف د معذور کوي د معذور شرعي خدا تعریف په اعتبار د بقا سره دی په اعتبار د ابتدا سره خو موږ شروع کې تعریف کړو د دې حاصل دا دی چې یو پیر یو کس ثابت شو چې دا معذور دی نو کله چې په وخت کې د دغه عذر راتللو مثلا وینه تتلله دغه وینې په وخت کې یو پیرم راتلله یو منټ راتلله لس سکنډ راتلله به هر حال به دا منګه معذور حساب موږ شروع کې ویلو. البته که یو وخت د منځ داسې شو چې په ټول وخت کې د ته عذر رانلی د چا د وجې نه چې اودس ماتېږي وینه وغیره دغه عذر رانلی دغه شی رانلی او وخت ټول تیر شو نو موږ به ووایو چې نور معذوره نه دی. نو د بقای عذر دپاره ضروري ده لنډه دا ده معذور پاتې کېدلو د بقا دپاره ضروري ده چې په وخت کې کم از کم یو پیره دغه حدث راځي هغه سبب د اودس د ماتوالي راځي. نو وایي والمستحاضة مستحاضه زنانه هي التي دا هغه د تعریف کې دا د مطلق معذور تعریف دی لا يمضي عليها وقت صلاه چې نتیریږي پاغه باندې وقت د منځ الا والحدث الذي مگر حدث هغه ابتلیت به په کوم حدث باندې چې مبتلا و یوجد فيه وقت کې خامخا موجوديږي لاندې لیکلي هذا الحد في حق البقاء اما في حق الابتداء فالمعذور الشرعي هو من لا يجد في وقت الصلاه زمانا دا خو ویلو چې نه مونږ په وخت د صلات کې داسې یو زمانه چې اودس مو کې او منځ مو کې او خالیا نه الحدث او حدث پکې نه. بهرحال مستحاضي معذور شرعي چې مستحاضه شول یا نور په اعتبار د بقا سره حکم دا شولو تعریف دا شولو چې وخت د صلات په نه تیریږي مګر دا چې په کوم مصیبت مبتلا ده وینه تی راځي څم راځي هغه یو پیرا وخت کې حاضرېږي. وکذا كل من هو في معناها هر هغه څوک چې په معنی د مستحاضي هغه څوک دی او هو من ذکرناه هغه څوک دی چې مخکې موږ ذکر کړه مثلا بول تتلا او دغه شان رعاف الدائم او دغه شان جرحو نو کم کس نه چې بول زی هغه کې پټ کې دا مثال یو سړی به ثابت شو چې معذور دی بولته مسلسل روان دي مثلا ماسپښین مازیګر کې ثابت شولا ماخام په ټول ټیم کې چې یو پیرم تی او ساس کېتلو معذور به حسابيږي ماغستان په ټول ټیم کې چې یو پیرم تی او ساس کېتلو معذور به حسابيږي. البته کله یو منځ وخت را لې او په ټول وخت کې یو پیرم هغه عذر پیش نشو ساس کېته نتلو بس په بابا معذور نه باقي. ومن به استطلاق بدن دغه شان د دې په حکم کې هغه څوک دی چا باندې چې استطلاق د بدن وی خېټه جاری وي و انفلات ریح وی چا باندې هوا تر نه خارجيږي مسلسل وجه زکه ټولو کې علت یو دی لئن الضروره بهذا زکه ضرورت په دغه هغه شیو چې کوم من ذکر کړل د او بیا د سینا یعنی کوم شي چې بیا د سماتي بیا د سیرا ولي يتحقق ټولو کې موجود شو یعنی کہ انفلات ریح وی هم بیا د سیرا ولي استطلاق بطن وی دغه شان سلسل بول وغیرہ وهي تعم الكل او دا ضرورت چې دی ضرورت
په دغه اشیاء باندې متحقق کیږي او به دغه ضرورت خو عام دی ټولو ته فیکون حکم الکل حکم المستحاضه حکم د ټولو بداسي لکه حکم د مستحاضي چې دی